د پاکستان حکومت په پاسپورت کې غټه تبدیلی کول غواړي کومه تبدیلی کوي په هم خبره کو بل طرف لا د پاکستان په پاسپورت باندې خبره کو چې د پاکستان پاسپورت ګلوبلی سویم نمبر پر رینک کې پروت دی او بل پاکستان پاسپورت لا څومره ملکونه فری ویزا ورکوي ویزا ان ارایول په ایرپورټ باندې ویزا ورکوي په هم خبره کو بل د پاکستان د پاسپورت په پوزیشن باندې هم خبره کو چې څومره ملکونو کې د پاسپورت ریسپیکټ ورکړل کیږي څومره ملکونو کې د دې پاسپورت یو اهم ویلیو دا پاغه هم په دې ویډیو کې خبره کو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ نه پهله خو پاسپورت کې کومه تبدیلیاں کیږي پاغه باندې خبره کو په پاسپورت کې درې غټي تبدیلیاں کیږي چې باقاعده جنرال امیګریشن او پاسپورت چې کوم ډپارټمنټ دی ای باقاعده د حکومت نه اجازه غوښته دی او حکومت ولله دې تبدیلی د لپاره اجازه هم ورکړه دی چې بالکل تاسو دا تبدیلیاں کول شي د کډو مړی تبدیلی بداوی اوس که تاسو شریک خپل پاسپورت وګورئ نو په پاسپورت کې رستانوم وی او در سره د والد محترم صاحب نومي اوس چې نوې کومه تبدیلی کیږي نو پاغه کې به رستانوم وي د والد صاحب نوم به در سره او د والدا نوم به در سره هم په پاسپورت کې وي نه د مور پلار د دوړو نوم به په پاسپورت کې رستانوم سره لیکل کیږي مخکې به صرف د والد محترم صاحب نوم درج کېدو اوس په سره د مور نوم هم په دغه پاسپورت کې درج کیږي بل په دویم نمبر غټه تبدیلی به دا کیږي چې په پاسپورت به تصویران لګول کیږي د پاکستان چې څومره هم صوبې دي سلور وړو صوبو چې کم اهم مقامات دي لکه لاهور کې مینار پاکستان دی کراچۍ کې د قائد اعظم مزار شو بلوچستان کې داسې کم اهم مقامات دي چې هغه مطلب ډیر زیات مشهور دي په پیښور کې کله بالا حصار یا داسې ګنټګر شو یا داسې ډیر ځایونه په پیښور کې هم شته نو د سلور وړو صوبو د اهم مقاماتو نه به یو ځای راوچتای او په پاسپورت به دغه تصویر هم لګي اوس فلی مطلب فل تصویر په لګي یا په بلر تصویر لګي یا په بیک گراوند کې په تصویر لګي خو د دې سلور وړو صوبو د اهم مقاماتو ځای به هم په پاسپورت کې تصویر به هم لګي بل په پاسپورت کې چې کوم نوې سکیورټي سیستم د دغه تنظیمات پکې هم کیږي کچې تاسو د نورو ملکونو پاسپورت وګورئ نو پای کې چپ هم لګېدلې وي زموږ په پاسپورت کې چپ نشته صرف بار کوډ دی بار کوډ نه دی ټریک کیږي بار کوډ نه دی سکینینګ کیږي او نوې سم ملکونو داس دي چې چپ وغیرہ هم لګېدلې وي نو سه نوې سکیورټي سیستم دی پکې کوم انټروډوس کوي پاغه باندې ډېر زر د نوې د پاسپورت پرنټینګ ډېر زر شروع کیږي نو بیا به نوې پاسپورتونه خلک جوړي خامخه نو بیا پته لګي چې دې کې چپ لګي یا نور صدا سي د نوې سکیورټي سیستم بندوبست پکې کوي او بیا په ټایم پته لګي خو فلحال لا پاسپورت ډپارټمنټ دا خبره نه ده کړې چې کوم قسم سکیورټي سیستم موږ په دې پاسپورت کې مطلب لګول غواړو بلکې اوس موږ خبرو کو د پاسپورت چې کوم رینکینګ دی په 2021 کې په 106 نمبر 2024 کې 103 لرا کو شو ریسنټلی اوس 2024 او 25 کې دا پوزیشن 96 تر راغله په رینکینګ کې څومره چې ښکته راځي دومره پاسپورت مضبوطیږي او څومره چې برازي نو دومره پاسپورت کمزوري کیږي لکه 106 نه 96 پورې د پاکستان پاسپورت راغلو 96 پورې خطر افته راغلو 106 چې کم دی د ټول نه بدترین زیر د پاکستانی پاسپورت دا وخت چې کم دی مختلف سورسز خبره کوي مختلف سورسز دا خبره کوي چې دا وخت د پاکستان چې کم پاسپورت رینکینګ دی هغه 103 دی او دغه 103 رینکینګ پاسپورت ته د پاکستان پاسپورت لا 31 ملکونه فری ویزا آفر کوي ویزا ان ارایول په ایرپورټ باندې دغه ویزا به تعالی رستا په پاسپورت باندې لګي او فری ویزا به 31 ملکونه پاکستان ته فری ملک داسې ملکونه دي چې غي پاکستان ته فری ویزا ورکول ته تیار دي کې د سریلانکا وی پکې یا پکې داسې نیپال وغیرہ داسې ملکونه چې هغه ډیر زیات ویل ډیولپډ کنټریز نه وي لکه تاسو د دوبۍ ویزټ ویزا وګورئ دا غي هم څه اچھا خاصه فیس ته 280 درهم خو مخ کې وساړو 300 درهم شون لکه 20000 25000 پورې د دوبۍ د ویزي فیس ته دا رنګ سعودي د ویزي فیس هم شته چې دا ایشین کنټریز دي د ملیشیا ویزي فیس هم شته چې دا ډیولپ کنټریز دي خامخا دلته چې تزي خامخا د ویزي فیس پور کې فری ویزا نه د جی نو اوس د پاکستان چې پاسپورت کم رینکینګ د 31 ملکونه پاکستان ته فری ویزا فرکای شای کې د ساوث افریقې وس ملکونه یې سریلانکا وغیرہ لکه دا کم چې ډاون ملکونه دي دا کم چې اکانومي د پاکستان نه بدترین ده نو غي ولا فری ویزا آفر کوي جی نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو د دې حواله سره تاسو سره ده کمنټ لازمي وکړئ